وی څنګه وی د قرآن خپله دعوه دا ده ما فرطنا فی الکتاب من شیء موږ پکې څه کمی نه دی پرېښی نو وی موږ خو دلته د ماربلو کاروبار دی نو ما ته پکې ماربلې وښیه که نه موږ خو ټول تور سک په ماربل باندې چلیږو وی خبر نه به خو قرآن کې ویلو چې وتنحتون من الجبال بیوتا فارحین تاسو توګل کوئ نو تاسو په ماربلو کې ځئ توګل نه نو خو دا چې څومره پلانټس دي یا دا څومره کارخانې دي او یا د هغې دپاره چې کوم درنګ دی نو هغې کې نور څه خو نه خو ګټه توږي که نه نو موږ خو دغه یو دا ذمهدار یو موږ خو کرونده کوو نو الله څه وایي افرأیتم ما تحرسون تاسو دا کسان کو خره مه کشي شکوره فأرأيتم ما تحرسون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون تاسو چې دا کوم فصل چې کرئ نو د نن نه 1500 کاله مخکې تا ته د فصل خبره کړې وه افأرأیتم ما تحرسون نو خو زمینداره پکې راله که نه نو موږ خو په ګوادر کې میان نیسو نو د میانو خبره پکې هم شته که نه واما السفینة فکانت لمساکین یعملون فی البحر هغه کوم دغه چې و که نه د موسی علیه السلام د خضر قصه چې وه نو په هغې کې چې کشتۍ هغه ماته کړه نو هغې وی کشتۍ چل کو خو میان یې پې نیول که نه یعملون فی البحر به یې چل کوو خو میان به یې پې نیول نو که ته د ماهیګیرۍ کاروبار کې نو موږ خو ټیلران یو نو د ټیلرۍ ذکر پکې چېرته شته وی او که نه وی فتفقا یخصفان علیهما من ورق الجنه آدم علیه السلام او حوا به نه چې کپړې لاړې نو چې ته کپړه جوړې په ځان یې چندې ته ټیلري وایي که نه نو په دې قرآن کې د ټیلرۍ طرف ته ډایرکشن شته په دې کې د زراعت طرف ته شته په دې کې د ماربلو دپاره شته نو موږ خو میزایل ټیکنالوجي دي نو قرآن کې دي که نه وما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما ویشتو ته دغه وایي که نه میزایل وایي که نه پخوا په مرچوڼه موږ ویشتل کول بیا ټوپک راووتو بیا میزایل ټیکنالوجي راووته خو ویشتل دي که نه وما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما نو د ویشتو خبره پکې هم شته نو دا راته وایي موږ خو انګر یو نو موږ خو ګټې دا دغه کو پلک وخو او لور تیرون د هغې پکې څه شته نو وایي څه هغه دی که آتوني زبر الحدید ما له اوسپنې هغه ټوکړې راوړی نو اوسپنې ټوکړو باندې چې څوک کار کوي ته انګر نه وایي نو وایي انګر کاکا ستا خو پاره پکې هم شته نو موږ خو ترکانان یو نو دغه چې ترکان څه چل کوي تختې یو ځای کوي نو هغه وایي چې تاسو چې کوئ واصنع الفلک باعیننا کشتۍ جوړه کړه که نه نوح علیه السلام ته یې وی دې وجې نه وي چې قرآن کې یو علم هم کم پاتې شوی نه دی ما فرطنا موږ پکې یو شی کم نه دی پرېښی موږ پکې د هر شي بیان جاری کړی دی او دا ستاسو کمزوري دی چې تاسو ته ځان نه خبره وایي نو زه ډډ یې نو چې کله ډډ یې نو د فوټبال په شان بار سړی لاته درکوي نو کم خلق چې کوټلی شي لکه اوس فرض که زموږ د افغانستان طالبان دي نو چې هغې کوټلی شو نو هغې ته ټول دنیا ورته یو طرف ته ده خو هغه وایي نه زموږ سره نالج دی زموږ سره خپل سورس دی او په سورس باندې کلک ولاړ دی نو هېڅوک ورته غږ نشي کولی نو زموږ د دې درسونو چې الله دې له اجر ورکړي چې دې دا ارینج کوي نو خصوصا زموږ نوی نسل زموږ کشران چې هغې صرف ځان ډیوټ کړی دی کرکټ ته فوټبال ته هاکی ته او بې حیایۍ ته نو هغه دې نه راګرځول دي او هغې په کار لګول دي او په کار به الو لګي چې ته د قرآن درسونه وشي نو وی ګوره تا ته د فوټبال مثال ما خو درکو که نه وی زه تا په بله خبره پوه کوم وی کم سړی مثال په طور باندې چې میان دي دوه نو یو دغه کې په دریاب کې نو موږ په پوخا دی تلو دی بودال ته نو په بودال کې به موږ میان ښکار کا اوس دغه کې به مو کوو هیلۍ کې سوری کنده چې ورته وی په هغې کې ته څه کوې ته هغې ته دغه کونډه ورته وکې کونډه چې ورته وکې نو هلته میی پرې رامنډه کړي او په کونډه کې څه په هغې کې ته نوړی ایښي نو هغه میی چې پرې رامنډه کوي نو بل یې هوښیار میی ورته وایي وایي دا یوازې ګورې نوړی نه ده په دې کې دننه د اوسپنې کونډه ده او د کونډې نه پس بیا څه شی دی تار دی د تار نه پس باره یو سړی ولاړ دی او هغه سړی چې ته دا دې ته خوله کې نو دا به ستا د مرۍ ته ننوځي نو که فولي ورننوته نو خو ټیک ته خو که فولي ورننوته نو بیا به یې دې تا نه لږ
تیل درکي دا تار به راته سس کي چې ستا د مرۍ ته ښه فل ورشي نو بیا به دې بره راکاږي چې بره دې راکاږي نو کاکا یوازې نه دی هلته یو طبخی دی تا به هلته ورتهی که خیري دی وایي ته خو لیونی شوی نه یې ستا صرف مقصد دا دی چې دا نوړی زما نه ته والې وایي ورځه پې چې داسې سار وی نو چې پې ورشي هغه بیا د بودال نه موږ توره سکته راوړه او ورته ویې وایي دا د بودال میان دي نو هغه بل وایي ما راته نه وی نو دارنګې موږ یو بل ته وایو چې هلکه یوازې دا د حرامو دا نوړی چې ده که نه دا نوړی نه ده په اربونو روپۍ ته د حرامو د سرکاري خزانې نه ځي او حکومتي خلق خوري په حقیقت کې دا نوړی نه ده دا په دې کې دننه یو کونډه ده او دغه کونډه به دې جهنم ته رسوي موږ خپل ملګري پوه کوو چې تاسو چېرته دغې نوړۍ ته ړخه نه کوئ نو الله تعالی په صورت بقره کې یو خبره موږ ته کړې وه یا ایها الناس اعبدوا ربکم ای خلقو د خپل رب عبادت وکئ وی عبادت څه ته وایي امام ابن تیمیه ډېر هوښیار او ډېر ښکلی شخصیت مخکې تېر شوی و هغه وی یاره دغه راله مه خوره مازغه راله مه خوره خو زه په اسانه پوه کومه او هغه دا چې هر ښه کار چې ته یې کوې چې خدای پې خوشحالیږي دې ته عبادت وایي او هر بد کار چې په هغې باندې الله خفه کېږي دې ته ګناه وي نو هغې دپاره عربی الفاظ ویلي وی هر هغه شی چې ته یې وایې چې ته یې کوې نو هغې ته به عبادت وي نو هغه عبادت کل ما یرضا به الله په کوم شي چې الله رضا کېږي نو بیا په هغې کې څه ویلي یوازې مونځ او دس روژه او حج زکات نه دي د خپلو ملګرو سره ملاقات هم عبادت دی صحبت صالحین د نیکو خلقو په ډله پره کې شاملېدل هم عبادت دی نو بیا د خپل قریبي رشته دار تپوس لتللو م عبادت دی نو د مریض تپوس کولو م عبادت دی نو جنازې له تللو م عبادت دی نو بیا وتشمیة العاطش ګوره دا د علم او د بې علمۍ خبره ده چې کوم سړی پرنجې وکړي نو هغه له څه پکار دي دا تاسو ټول ته پته ده وایي به که نه نو چې تا الحمدلله ووایې نو بل سړي له څه پکار دي تا ته یرحمک الله وایي دا بل ورځ په دې ټي وي زموږ دا خبرې کوم دا هم بیا دی خوري کړي نو هغې نه کې بل ورځ عمران خان ته الله ښه صحت ورکړي خدای دې جوړ کړي نو هغه پریس کانفرنس کوو نو په پریس کانفرنس کې هغه وپرنجېد نو ما خدای خیر تاسو به یې لیدلو ما لیدلی نو هغه رومال دې سره واغستو او څه وي ایکسکیوز می نو ایکسکیوز یې ولې وی هغه په دې خوشحاله دی چې دا ووایي خو هغه د دې نه نه خبر که فرض که هغه خبر وی نو هغه به الحمدلله ویلی نو موږ خپل کشران خبرو نو امام ابن تیمیه ته وی چې کله ته پرنجې وکړي نو ته به الحمدلله وایي او په بل سړي دا لازم دي چې تا ته یرحمک الله ووایي د دې د قیمت نه چې څو خبرې نه په دې پسې لیونی کېږي نو هغه په کښتۍ کې سړي رول په هغه به لانچونه نو ازبرګ پکې روان دی نو هغه پرنجې وکړو نو الحمدلله نو دا بل زبرګ چې دی په بل لانچ کې دی نو دی اوس وایي چې ما ورته یرحمک الله وویلی خو خو نه اوري نو هغه پسې بل لانچ بک کو نه په 3 روپۍ هغه ورځ روپۍ خو د هغو ډېرې غټې وې نه په 3 روپۍ باندې هغه ورته وي چې بس زه به دې اوس هم نایکه خو 3 روپۍ به راکې درهم به هغه جو هغه وی 3 روپۍ واله خو ما زر هغه له ورځه دې پسې تیز تللی دی هغه ته وی یرحمک الله نو غیبي اواز هغه ته وشو وی پلاني په 3 روپۍ د جنت وګاټو دی وجه نه ته به کوشش کې چې تا دا سیسټم چې دی چې ته ډډ نه چې ته کوټلی ستا خبرې ټیکې ګوره که ته ډډ یې نو تاسو پخوانی یو قصه کوم تاسو ته اشرف علي دا دغه احتشام الحق تانوي تا ته خو به یاد دي احتشام الحق تانوي صاحب کراچۍ کې ډېر غټ عالم او ډېر ښکلی دغه لیول خلق چې دی چې کله هغوی سره یو علم و بل ورسره نه نو د انډونیشیا نه یو کس راغلی او چالاک او هغه وی ما ته دننه وحي کېږي زما په خېټه کې بانګ ویل شي جوري چا چې چا به یې د خېټې سره غوږ یو ځای کو جو اهن یا لسولهن یا للفلا آواز به ترې راته نو دی به بیا وی عالمانو په خپله باندې یو به ما په خپلو غوږ اورېدلی بل به ما په خپلو غوږ اورېدلی اوس د هغه نه پیر جوړ کو او یې ده ته دغه راغلي دا ښه ریټن یعنې تاریخي خبره ده او دغه عالمان پکې هم دغه شو چېرته یو ساینټیفیک سړی راغلی وی دې سړي به زورانۍ کړی او مه کوئ دا ممکنه نه ده چې د دننې نه د بانګ اواز راشي نه زما په خدای قسم چې ما د غوږ ایښی او ما اورېدلي یو خو سړی غرض اخیستی زموږ ملګری غرض اخیستی وی په دم باندې پلانی دم کوي او سړي سر درد پېښه کېږي ما کو الحمد وایي خو ټیک ته وی نه بل څه وایي چې په درخه د پلانې په درخه د پلانې نو ما خو پې نه کېږي په دې جعفر کې وه نه جعفر ته ورپسې لاړ نو ما ورته ته چې نه منې ما ته زما چې بېره سر درد ښه شي زه یې په تندر یا خو مر څه شي یو خو غرض سړي اخیستی
چې سر درد مې ښه شي یو وایي زما سر درد دی که ښه شي که ښه نه شي خو زه شرک والا کار نه کوم نو هغه خلقو ساینټیفیک سړي پته ولګوله هغې د بلا بچي کیسټ دننه ایښی و سرجري کړې وه خو انډونیشیا ملیشیا هغه ایډوانس و زمونږ د خو دا د 47 خواوشا خبره ده نو وایي چې مولانا کوم نوم احتشام الحق تانوي رحمت الله علیه نوم یې پکې لیکلی و چې دی دوکه کړي و هغه دومره غټ عالم و هغه به دا ولې چې کله ته ډډې نو بیا به تا خلق دوکه کوي او ساینټیفیک خلق به دې دوکه کوي وی پلانې په دغه کې په دیر کې په دم باندې دغه راوباسي ګیټۍ راوباسي یا وایي چې پلانې ولی په پلانې ځای کې و بمان نیسي پلانې پول ځکه بچ شو چې هغه پلانې ولی دی هلته نه هغه چې بم راشي نو هغه ویله که ستا خو روغ مسجد اقصی اغستی دی نه هلته خو څوک نشته چې هغه د ستا چې دویمه قبله ده چې هغه ونیسي دې ته وایي ډډه او کوټلې نو ته په دې اعبدو ربکم د خپل رب عبادت وکړئ نو عبادت دې ته وایي چې ته په ځان کې چینجز راولې او هغه دا ټول کارونه پکې وو نو تشمیت العاطس و اتباع الجنایز چې کله جنازه راځي هغې له بځې دا عبادت دی و عیادت المریض او چې کله سړی ناجوړه شي د هغه تپوس پکې دا عبادت دی او چې که فرض که یو سړي تا ته دعوت درکو و ایجاب الدعوه او د هغه دعوت قبلول خصوصا د واده نه دی د واده دعوت قبلول د نورو دعوتونو نه زیات ضروري دي رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو چې هلته که غیر شرعي کار نه وي نو د هغه چې کله تاسو ته څوک د شادي د نکاح دعوت درکړي نو په هغې کې هغې قبول کوئ تاسو یې قبول کړئ او په لومبۍ ورځ باندې د هغه تاله روټۍ درکوي نو دا د هغه دپاره حق دی ستا چې ته یې وخورې دې ته وایي دې ته ولیمه وایي او ولیمې باندې رسول الله ډېر مینو چې کله صحابي وله مخې له ورغی نو هغه کپړې بل شان وې نو دې چنغول دا کپړې اکثر بل شاني نو هغه نوی واده کړی نو هغه ورته عبدالرحمن وټ هیپنډ څه چل شوی دی تا خو نن کپړې بل شان اغوستي هغه ورته حضرت واده مې کړی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته اولم ولو بشاتن خامخا ولیمه وکړه اگر که یو چیلی حلالول ولې نه مطلب که ته ډېر غریب یې نو کم از کم چیلی خو حلال کا که ته ډېر زیات کمزور او چرګ هم نشي حلالولی دا دومره قیمتي ده چې چیلی حلال کا نو اولم ولو بشاتن دې لپاره چې ته دا ټولې خبرې چې کوې چې ستا را خبرې په علمي بنیادونو باندې نو هغه سړی چې بیا تاله دوکه در نه کړي د دوکې نه د ځان بچ کولو دپاره ته به هر شي تحقیق کوې ګوره وې ته تحقیق کوې موږ خو مړه چې مولوي صاحب څه وایي هغه منو نو وې خبر نه یم خو ابراهیم علیه السلام څه وایي خدای پاک ته ربي اریني کیف تحیی الموتا زباره به ما ته پریکټیکلی ډیمانسټریټ کې چې ته دا مړي څنګه ژوندي کې نو الله به ورته ګیله نه کوله چې اولم تؤمن ابراهیم ولې ته ایمان نه راوړې زموږ پرې خبره چې موږ مړي ژوندي کولی شو نو ابراهیم علیه السلام ورته څه وې ولکن لیطمئن قلبي دپاره د دې چې زما دا زړه مطمئن شي نو د زړه د اطمینان دپاره عقلي دلایل ډېر ضروري دې وجې نه هغه یو دا زمونږ ښکلی خلق چې کوم تیر شوی دی چې هغې په آپس کې خو اختلاف دی خو د هغې په شان ښکلی خلق چېرته نشته یو د امام ابو حنیفه یو د امام مالک یو د امام شافعي یو د امام احمد بن حنبل دا څلور امامان دي دی په خپله د دې هسټري چې ته ګورې دا دومره غټه ده چې ته به ورته حیران شي خو دی هر یو کس دا ویلي لکه امام ابو حنیفه په عقلي بنیاد باندې په ساینټیفیک بنیاد یو خبره خپل مخالف دخینه مخالف ورته څه وایي وی لیټ رالې مخالف سره معارضه ده دی ورته وایي یاره گاډی نه نو زه د دریاب سے اوس پارومه نو دې خوا راختېدمه نو بحري جاز یا لانچ نه و اویلیبل نو بیا څنګه رالې ویزال ته ولاړومه نو هلته یو توتو نو د هغې نه ټوکړې کټ شوې د هغه ټوکړې یو بل سره میلاو شوې نو کشتۍ تې جوړه شوه نو زه ورته وختمه نو زه دلته راورسېدم امام ابو حنیفه ورته وایي نو هغه ورته وایي یاره خو ما نه وې په خپله چېرته کې ټوکړې جدا کېږي د ونې نه په خپله چېرته کې هغه یو ځای کېږي او د هغې نه چېرته کې نو هغه همدغه خبر مې ورته کوله چې دا د یوه کشتۍ بغیر د صانع نه د ترکاڼ نه جوړېږي نو چې دا ډوره کائنات بغیر د خدای نه څنګه جوړ شوی ما صرف تا ته دا ثابتوله ته خو وایي چې د خدای نه بغیر هر څه اټومیټیکلی شوي زه یې ته دا ثابتوم امام شافعي رحمت الله علیه څه وایي وایي ما چې د توت دې پاڼې ته وکتل نو د دې نه راته پته ولګوي چې څوک شته وی ولې ویره توت دا پاڼه نه ده دا چې چینجې وخوري نو ګوره ریخم ترې راوځي نو چې بیزۍ وخوري نو بیا ترې پچه راوځي او هغه د توت پاڼه او هغه د توت پاڼه چې اوسۍ وخوري نو د هغې زیرې ناپ دلته چې هغې نه بیا مشک او عنبر راوځي
او چې دا د توت پاڼه یوه ده او په دې کې دا چینج نو اټ مین چې څوک چینج والا شته د دې نه شاته. نو امام مالک رحمت الله علیه څه وایي ما خو خدای پاک د دې ساوند باکس نه پیژندلی. تاسو ګورئ موږ دومره کسان ناست یو زمونږ صادر یو شان کیدی شي ټوپه یا پکول یو شان کیدی شي خو زمونږ اواز یو شان نشي کیدی. دیو جن چاته ټلیفون وکړي و سپیکر صاحب سره خبره کوم د قریبي سړی چې اوچت کړي کو هغه افسر اوچت کړي کو خوري اوچت کړي ته وایي دا اواز دغه نه دی. مطلب چې په دنیا کې 7 ارب خلق دی د 7 ارب خلقو اوازونه د یو بل نه بدل دي. تاسو وکړئ ټلیفون چېرته چې ټلیفون چاته وکړي د هغه بچی د کور چت کې ته وایي هلو نو هغه وایي هلو نو د هلو سره فوراً پته ولګي چې دا خو هغه نه دی. نو ویې لکه زما پلانې پکار دی. اټ مینس چې الله تعالی په دې ساوند باکس کې چې په دې کې دننه ووکل کارډز دي هغه داسې مومنټس کې د هغې نه وایبریشن کېږي او په هغې کې یو اواز پیدا کېږي د هر سړي جدا دی. نو هغه یې ما د هغې نه پته ولګوله چې دا خدای پاک شته یې دی څوک ما د دې نه پېژندلی. د اعبدو ربکم کې دی دی چې تا ته دا پته ولګي چې زه ولې عبادت وکړم. وی عبادت هغې چا وکړئ چې تا له ډوډۍ درکوي. ربکم کې دې ته اشاره ده رب پالنے والا ته وایي. وی هغه ذات چې هغه په د مور په خېټه کې ماشوم پراګریس کاو نو سره یې سایډ بای سایډ په سینه کې ورته پی پیدا کول او د مور د پویو نه قیمتي شی بل نشته. تمام ساینټیفیک دغه چې دي ریسرچز هغه په دې باندې متفق دي چې په دنیا کې د ټولو نه قیمتي شی د ماشوم د پاره د مور پی دي. دیو جنه چې کم ماشومان د مور پی نسکي نو هغه بیا څه وایي دود ہے ډبې کا نو چې د ډبې پی وسکي نو هغه به بیا څه فارمي چرګانو په شان وي. نو که فرض کا د کولاسټرم ورته وایي دا ړومبنې 3 ورځې دې ته وارګه وایي نو دې میندو ته چې مونږ وایي ته پی ویل نه ورکې وایي په ما کې نشته نو پی تا کې نشته خو په تا کې وارګه دي. هغه وارګه ساینټیفیکلی ډېر قیمتي دي. هغه وارګه هغه ټوکړې چې راشي نو انټي باډیز دي نو هغه دغه انټي باډیز پیدا کړي او هغه سړي ته امیونټي خېټه بیا ټول عمر ټیکي. خو دا ښځې ول نه ورکوي دي ما وله بوټي راوړې ده بوټي ته بوټي وایي یا وایي شین چین وله ورکړی قدرت ورته دغه وارګه تیار کړي. ربکم کې دې ته اشاره ده چې یو طرف ته تعالی ماشوم تیاری هغه ماشوم چې د مور په خېټه کې تیاریږي د هغې ماشوم کې د مور هیڅ رول نه مور خبر هم نه چې دننه څه صورتحال روان دی خو هغې ته ربکم کې دې ته اشاره ده. نو ربکم که تعالی ډوډۍ درکوي الذي خلقکم چې تاسو یې پیدا کړي یې. دا خلق چې دی خلقت دا دومره ګران کار دی. یو طرف ته د پلار نه سپرم راغی بل طرف ته د مور نه اوم راغی دواړه یو ځای شو د هغې فرټلایزیشن وشو. فرټلایزیشن سیکشن بای سیکشن 9 منت ته ورسېد. څوک مخکې پیدا شو څوک وروستو پیدا شو څوک په ټایم پیدا شو. په دې کې نه د مور څه کار شته نه پکې د پلار څه کار شته. هغه وایي دا کارونه موږ ټول کړي. دې وجې نه ټول خلق مور پلار دعا کوي لئن اتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین. خدای که روغ بچی دې راکو چې وایي چې ډیسیبل دی دا څومره ډیسیبل ماشومان چې د میندو په دې غېږو کې یي 100 پیړو خوږ شي ته دې تپوس وکوئ څومره عمر دی هغه اکثر وایي 14 کاله عمر دی او هغه غریب د خپې دقه شانتې کړي دي ته سیزر لیګ وایي. دا ولې دی په دغه سیریبرل پالسي سی پی چایلډ دی نو تا پیړو خوږ شي رنګ یې ښه دی خاندان یې ښه دی او په جایداد کې ستا نه اوچت دي او د بار پیسې ډېر شی راځي خو بچی نشته او سم بچی نشته. دی وجه نه دی وایي ان اتیتنا صالحا چې عمل یې ښیي خو چې وجود یې ښیي ځکه چې وجود یې ښه نه نو هغه غریب به خو ته به یې ګرځې که نه تا خو نه ګرځئ. نو الذي خلقکم والذین من قبلکم او یوازې تاسو یې نه پیدا کړي ستاسو نه مخکې چې څه مخلوق ما پیدا کړي نو په پخواني باباګانو پسې لیونی کېږه ما چې مونږ وایو که نه چې د پلار نیکه خبره به نه پرېږدو د پلار نیکه رواج به نه پرېږدو نه الله وایي هغه خو ما پیدا کړي او ته ما پیدا کړی نو که هغه پسې خبره نه پوهېدل او د انډونیشیا سړي دوکه کول او هغوی چې د خېټې نه دننه اذان راځي نو ته ووایه که نه چې خطا شو. والذین من قبلکم اخو خدایان نو کنه اخو ما پیدا کړو چې ما پیدا کړو تاسو به څه پیدا میلاو شي لعلکم تتقون تاسو ته به د تقوا ان تاسو به جهنم نه بچ شئ. د جهنم نه د بچ کېدو دپاره غټه خبره شوه چې تاسو عبادت وکئ. وی عبادت څه ته وایي د هغې ما تاسو تاسونه یو وی که ته په ځان کې چینجز راولې که نه نو 3 خویونه په ځان کې پیدا کړه دا به ځان سره یادو او وړو به ړمبنی خوی په ما تا کې څه شی پکار دی ړمبی خوی په ما تا کې دا پکار دی چې موږ عاجزي کوو تواضع. دا خو به تاسو ته دا حدیث چې ټولو تار وخت یادي من تواضع لله رفعه الله چا چې عاجزي وکړه خدای به اوچت کي. یوه
دغه ته وایي چې واخفض جناحک للمسلمین، خپله اوږه کوزه وړه، په ورورولۍ کې اوږه کوزه وړه، په عزیزولۍ کې اوږه کوزه وړه، په ډپارټمنټ کې اوږه کوزه وړه، ته ځان عجزه وګڼه. تواضع، من تواضع لله. وایي ته چې جومات ته لاړ شې لمونځ کې، نو په دې سب کې چې ولاړې وایي السلام علیکم ورحمت الله، ښي طرف ته سلام ګرځې، په دې ټولو خلقو نظر واچوئ دا ټول زمانه ښه دي، زه د دې نه لاندې یم، ځکه زه ګناهګار یم. دا ټیک دې چپ طرف ته چې کې خو که ته وایي چې مړه دا سالم دی، د دې دا مطلب چې ته تکبر کې، او چې ته تکبر کې ته به ښه ورځ ونه مومې. نه که ته ترقي غواړې د دنیا او د آخرت، نو لومبۍ صفت په تا کې تواضع پکار دی. او دا دغه وکنه تاسو په دې زمونږ د علیشان بی دی، علیشان دی که نه، دا په دغه کې چې دی په ترکي کې چې دی، ترکو کې یو علیشان بی قیمتي دی، یو په ترکو کې مولانا روم دی. دا مولانا روم چې دی هلته د مولانا روم خپل مزار دی، قم د دغه هغې څه خپل نوم دی، هغې ته سړی د قاف نه شروع کېږي، او ډېر زیات قیمتي انسان دی. نو زمونږ علامه اقبال چې و هغه به ورته خپل پیر وی، دی لیدلی یو بل نو 400-500 کاله فرق خو په دې کې، خو د هغه خپله مثنوي مولانا روم، هغه خپله مثنوي ده په پارسۍ کې، او هغه خلق ډېر په خوند باندې وی. او دا علامه اقبال خپل کتابونه دي. نو علامه اقبال ځان ته پیر هندي، دا مرید هندي وی چې زه د هندوستان یم، هغه مرید یم. او مولانا روم چې دی هغه پیر رومي دی، هغه روم دی، نو زما پیر دی. نو هغه یو قصه کوي هسې، وایي زه په لار روانوم، هغه د په دې خیالي انداز کې تا پوه کوي، نو سپی مخې له راغی، نو هلته کې خټې وې، نو یا به زه کوزېږم خټو ته، یا به ورته سپی کوزېږي. نو ما سپي ته وی چې ته کوز شه، نو سپي ما ته وی چې ته کوز شه، ولې زه ستا نه لاندې یم. نو ما سپي ته وی، ګوره لاجیک ته وګوره، وی ما سپي ته وی چې ته مکلف نه یې، یعنې ته مونځ او دس نه کوې. مکلف دې ته وایي چې مونځ او دس کوي، نو ته مونځ او دس نه کوې، نو که ستا جامې څښا شوې نو خیر دی، او که زه خټو ته ښکته شوم نو زما جامې څښا شوې نو زه به بیا مونځ کوم. نو د دې وجې نه لاجیک دا دی چې ته کوز شه او زه به بره یم. نو سپي ما ته وی چې نه بابا، که ته کوز شوې نو خو ټیک ته، خو که زه دې کوز کړم نو ستا پړه کې به تکبر راشي، او د تکبر ګندګي به ستا پړه کې دننه ننوځي، یا په اوبو نشي انځله. دا بل شی که ستا جامې څښا شوې نو پانی سے دل جاتی ہے، دا به په اوبو باندې ونینځلی شي. نو ښه خبردار، لومبنی صفت چې به ما تا کې پکار دی تواضع، چې ته په هر وخت کې ستا دا سوچي چې دا ټول خلک ښه دی، صرف زه ښه نه یم. او د هغې دپاره پریکټیکلي دا ده چې ته د خلقو په خوبو نظر ساته او په خپلو عیبونو نظر ساته. د خلقو کله که ته پریکټیکل لایف انټي ډپریشن، لکه د ډپریشن خلاف لایف غواړې، ته ریلیکس یې، نو همیشه خپلو عیبونو باندې نظر ساته، او د بل په خوبو باندې نظر ساته. نو چې کله په تا کې دا تواضع وي، نو بیا به ته د دې دنیا سعادتمند او برکتي انسان یې. او بل په تا کې څه صفت پکار دی؟ بل په تا کې دا دی چې ته معافي کوه، اګنور کوه، پرېږدوه چې څه خبر راشي. تا ته به انزایټي ډپریشن حل وي چې ته ګوره پلاني زما سره دا بد کړو، د سکول په وخت کې را سره دا چل کړو، په کراچۍ ته چې موږ تلو نو دا چل راته کړی، زمونږ سامان راغلی په ایرپورټ هغه د ده وجې نه پاتې شوی، یاره سر به مې د لات په خازه ولګي خو ما پی نه کم. دا هغه سړی دی چې دی په فایټ اینډ فلایټ کې هر وخت. فایټ څه ته وایي چې سړی په جنګ کې، فلایټ څه ته وایي چې سړی رواني. په دې وخت کې د سړي کارټیسول ورته وایي، دا هارمون خارجېږي، دې ته وایي هایپر کاینیټک سټیټ. د ده بلډ پرشر سیوی، د ده په خوله کې توقاڼه نه وي، د ده دغه چې دی دا رګ تیزي. نو هغه یو کس راغی نو غوسه، نو ما ولې غوسه وې؟ زه د سپیکر سره خپل یم، نو ما څه چل دی؟ نو د واډ نه زه راویستم، د زنانو د واډ نه. نو مې ته واډ ته ولې تلې؟ نو وې زه مالته مریض و. بیا هغه ما ته وایي هر څوک چې نو دننه به نه راځې. نو ما ورته ویې مې ته ولې د زنانو واډ ته ځې؟ وی ولې زه به نه ځم. نو مې لکه یو کار به شوی، مې ستا به خوله وچه شوې وې او دا خو مې وچه شوه، مې پلپیټیشن به دې شي، د زړه د درزا به زیاته شوې وې او دا خو زیات شو. مې دا ستا په دې دغه کې به دا رنګ دې سور نه شو؟ وی دا واقعي دا خو یې سور شو. مې دې ته هایپر کاینیټک سټیټ وایي، دا چې دې نه پس بلډ پرشر سیوا کېږي، بلډ پرشر نه پس بیا سړي ته هارټ اټیک کېږي. نو څه چلو کوم؟ نو مې مزه واډ ته که نه په خپله ما دې څه چلو کوم؟ نو مې واډ ته مزه که نه. دې ته وایي فایټ اینډ فلایټ، چې دې کنډیشن نه ته ځان خلاصې که نه، ته به اوبې کې چې بس تاسو دننه څوک نه پرېږدی، بس موږ نه درځو.
نو د هغې نه د ځان بچ کول دپاره ده چې د بل سړي کمزورۍ چې دي هغه اګنور کا، هغه هیر کا. او لقمان حکیم سے خپل بچی ته ویلو چې بچی که ته ښه ژوند تېرول غواړې نو د خلقو کمزورۍ چې دي هغه اګنور کړي. تا سره چا زیاتي کړي، البته تا چېرې چا سره زیاتي کړي مه هېروه چېرې دې سړي زما د لاسه دې سړي دومره زیاتی شوی، خو که هغه ستا سره کړي هغه زر تر زره هېر کا. دا د معافي شوه. درېیمه خبره چې که ته وایې په ځان کې بس 3 صفتونه پیدا کا، قرباني کوه. دننه ځای شته نشته نو ته دلته کې ناستې نو تا ځان را نږدې کو نو بل سړي ته وایي راځه را نږدې شه، بل ته یې مړه زه خو دې تنګ کړم، یا په ګاډي ته وختې او په سیټ یو دی نو ته وایې ته کښېنه، هغه وایي ته کښېنه، دې ته ایثار وایي. وایي چې د رسول الله صلی وسلم میلمه راغی نو د حضرت کره کور ایس نه ما سیوا د څه نه د اوبو نه، نو یاره دا میلمه به څوک بو نه ځي. نه یو صحابي وي زه به یې کور ته بوځم چې بویتو نو خپلې ښځې ته یې ویې د پیغمبر میلمه دی راغلی، هغې وی خو یو نوړی ډوډۍ ده او سړی واړه هم نه دي وږي دي او موږ هم نه خورو نو چې څه دې خوښوي، هغې وی دا واړه وغولوه او دی که او داسې چلو که چې دا ډوډۍ کېده او دا خو عزتمن میلمه دی چې ده ته پته ولګي چې دی نه خوري نو دی هم نه خوري بیا. نو بس خو چې کله موږ ډوډۍ ته کینو جو ته لایټ مړ کا، په هغې ورځو کې لایټ شو خو ډیوه وه، وایي چې تیل پکې خلاص شو، چې تیل پکې خلاص شو جو چپ چپ تم کوه زه به هم چپ چپ کوم، جو دی به موړ شي موږ به یې به شپه دغه وږې تېره کړو. دې ته وایي عیسی. وی قرآن کې خدای پاک آیاتونه راولېږل ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، په خپله تکلیف تېروي او بل ته وایي چې ته وکړه. وایي چې کله سار هغه راغی جومات ته مسجد نبوي ته رسول الله ورته وکتل وی بیګا الله د پلانۍ او د پلاني نه ډېر خوشحاله شو. نو دا 3 صفتونه چې په تا کې پیدا شي ته به کامل انساني. نمبر 1 معافي کوه خلقو ته، نمبر 2 تواضع کوه، نمبر 3 د ایثار نه کار والا لعلکم تتقون، بیا به دوزخ نه بچ شئ. الذي خلقکم والذین من قبلکم لعلکم الذي جعل لكم الارض فراشا. ګوره ساینټیفیکلی ګوره دا ځمکه ستا لپاره فرش کړه. وی دا څنګه فرش دی؟ دوی دا ځمکه چې ده که نه دا نه دومره کلکه ده چې ته په یوې کې نه کېږي پې. اوس که داسې دومره کلکه وې نو موږ به یوې څنګه کوله؟ او نه دا دومره پستره چې ته پکې خښېږي. یو خو یې سر دا ښه وکړل. دویمه دا چې دا ځمکه په حقیقت کې روټیشن کوي. دا په 1000 میل فی ګنټه په رفتار سره د 24 ګنټې دا سفر چې دی دی دا ورځ شپه چې ده دا 1000 میل دا بولټ دی دا موږ چې کوم فایر کوو دا ګولۍ دوره تیزه نه دي لکه دا ځمکه چې تیزه روانه ده، خو بیا هم ته پې ښه ناست دی. کم خلک چې دی امریکې ته په جاز کې ځي نو دننه چې ناست جاز خو ډېر تیز وي، هغوی ګینې ولاړ دی. دغه شان زموږ دا ځمکه د هغې جاز نه هم تیزه ده خو موږ وایو ولاړ دی. او دا کم چې چاپېره په شپږ کال کې دا 365 دن کې پوره کوي دا 68000 میل فی ګنټه په رفتار روان 68000 خو هم ته پې نه پوهېږې. جعل لکم الارض فراشا. و چې ته پې پوه شې بیا به د خدای شکریه ادا کړې چې خدای پاکه دا خو نه ډقېږي او نه څه چل کېږي. بیا دا ځمکه چې ده دا که داسې وی دا دغه نور دی دا ورته ځمکه ده، دا چې دلته مخامخ دي دلته ورځ ده دلته شپه ده، دا اوس چورلیږي نو دلته دا به ورځ شي او دا به شپه شي. دا داسې نه ده، دا ټیلټډ ده. ټیلټډ دې ته وایي چې 23 ډګري باندې ده په 23 ډګري. د دې وجې نه مکمله تیاره نشته، چېرته مازدیګر دی چېرته ماښام دی، دوره خیره سره کړي نو. وی بیا دا چې په کوم سپیډ چلیږي که د دې نه تیزه شي نو ورځ شپه به زر زر راځي، که لږه سلو شوه نو ورځ شپه به راځي. نو نن سبا شپه 100 ګنټې ده، تاسو ته یاد ده 14 ګنټې خو به وي که نه. څه وخت ماښام کېږي؟ په 5 بجې ماښام کا سار موږ په 2 بجې مونځ کوو، په کم په 5 بعد 14 نه شو نو 14 ګنټې شپه وه. نو که فرض که دا اوږده دا سلو شوه دا ځمکه په 1000 کیلومیټر روان ده نو که پر 10% سلو شوه نو 14 به په څه کې بدل شي؟ 140 کې به نه شي؟ نو چې 140 ګنټې شپې بیا به څه کوې؟ په جون کې دغه شانتې 14 ګنټې ورځي نو که سلو شوه نو 140 ګنټې به دې نور تر چاپلار ټینګ شي. یو شان دې ته وایي جعل لکم الارض فراشا. ته چې دا آیاتونه ګورې نو هغه ساینټیفیک پروفس سره ملګري کا دا ځمکه که نه بیا دا ځمکه چې ده د دې ویټ دی دوره ایر بټنه ویټ دی د دې وزن، د دې وزن د وجې نه زمونږ وزن دی. نو دا زما 70 کیلو دی، د 65 کیلو دی، دغه 80 کیلو دی. تاسو د خپلو مشرانو ویټونه زمونږ چونکې وزن کوو نو ما ته پته ده چې د 60 نه په بره یو او د 80 د 90 په منځ کې یو. دا وزن د دې ځمکې د وزن د وجې نه دی. که د ځمکې دا وزن 10% کم شو نو موږ به څه شو؟ لکه فرض که نیم شو نو موږ به ټول 30 پاتې شو. نو دا څیزونه به دومره سپک شي چې دا به بیا لکه څنګه دا بڼه چې راوړي د هواګانو به بیا موږ داسې ړقولو.
د ساده مثال ورکړی وایي د هاکۍ دا ګوله نه ده دا چې ته یو پیره ووښې که نه دا خو به سپکی دا بیا واپس نه راځي نو د دې ځمکې د سایز دا برکت دی چې دې تا ته دا وزن درکړی بیا دا ځمکه چې دا چې دا روټیشن کوي د روټیشن نه علاوه د دې ګرمي او موسمونه تا ته بدلیږي نو په دې باندې د پاسه دوه څیزو هغه قدرت کړي یو نایټروجن او یو اکسیجن نایټروجن تقریبا 78% دی او اکسیجن چې دی تقریبا 20% والا نو 80 او 20% کا وایي که دا اکسیجن زیات ہو جو عرشی به اور اغستو منگ ویلو کنا اکسیجن جلنے میں دارا سرتاس ہوا ہے مدد دیتی ہے اور ہائیڈروجن خود جلتی ہے کنا نو کو فرض کا تا اکسیجن زیات وے نو بیا بس چلو دیو جنا برا پدی علم کې څوک پخلے کې یا نه کیږي په کراچۍ کې پخلے زر کیږي ځکه چې کم ځای کې لیول اوچتیږي دومره بیا اکسیجن کمیږي نو چې فرض کړه اکسیجن ډیر وې جو ارشي به اور اغستو اكو کم وې جو بیا بتا دا پوکی ور کوله اور بنه لګیدو اور بنه بلیدو کوم کورونه کې چې ډکش نه او خلک وي میلمانی دي چې پوخ کا اخذ غریبان خیری کوي وي دا شنه ډکی راوړي دي ته خبر نه ته اور نه بلې نو اور به بیا نه بلیږي جعل لكم الارض فراشا چوي چې بیا دې ته ګوري وی بیا وته سوي وی په دې ځمکه باندې تعالی کلټیویشن وکړو دا موږ چې کوم فصل کو زموږ فصلونه اوس پس خلک پس خپره په دې خپره چې مارکیټونه خلک جوړي د آمد دغه شو کنه آبادی شو غشنیم زمونږ ټول آبادی کیږي نو ته به غنم د کم ځای نه خورې غنم به د روس نه راتله د روس ته یوکراین سره جنگ دی چې هغه هم بند شي تا خلک چغې وي وړه ګران شو کنه نو الله دې خیر وکړي خو دغه چې دی دغه چې دا کم کیږي دا څه د برکت کیږي د نایټروجن د وجه نه نایټروجن چې په دې ځمکه باندې پروت دی هغه کلټیو تاسو په دې سرو د پاسې څه لیکلي نایټروجن به نه لیکلی دا سره تعالی خدای پاک درکړي چې څومره بیکټیریا دي په کروڑو په اربونو بیکټیریا دي هغې نایټروجن پراډکټ ته وځي او د هغې د وجه نه ستا را فصل کیږي نو چې کله وایي د اسان مثال یې ورکړی وایي چې ستا لس زمیندار په یوه ځمکه کې کار کوي نو 1200 کسان ورسره د خدای لیږي که دا نایټروجن نه وي تعالی خو نه شو کولی که نه نو د قرآن کې څه وایي افرأیتم ما تحرسون تاسو ماله خبر راکئ چې څه کرئ او څه ریبئ اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون دا تاسو راټوکوئ که دا موږ راټوکو بیا به تو وایي چې خدای پاکه واقع دا ته دی نایټروجن دې وجې نه وجعل ځمکه ستاسو دپاره فراشا والسماء بناء بیا به راوګوره که د اسمان دې ته ګیلکسي وایي وی دا مونږ چې کله مړه شو که نه په ګیټ په وردن نشي دا څومره مړي نن چې مونږ جنازې کړي دي پرون چې کړي وي دی په ګیټ وردن نشو بس مونږ ته لږ ټایم پاتې دی پته نه چې کله وردن نه کېږو الله دې خیر وکړي چې کله وردن نشي رایټ هینډ ډرایو یا لیفټ هینډ ډرایو یو په ښي طرف ځي یا په چپ ښي طرف ته څه وایي اصحاب الیمین چپ طرف ته څه وایي اصحاب الشمال دا به دوزخ ته ځي دا به دغه ته ځي او هلته به څه میلیونز اینډ میلیونز ایئرز ټریلیونز اینډ ټریلیون ایئر عمر به همیشه به هلته دلته څه شپېته کاله په دې باندې ته هلته لاړې ته چې هلته لاړ شي وایي د الله سره ګیلکسي څوره دي اوس دا کم چې موږ وکړو دا ځمکه دغه تاسو چې وایي کائنات پھیل رہی ہے ګیلکسي داسې دی تاسو ته دې ملګرو ته خو به شاخستان شاګردانو ته چې د لایټ سپیډ څه دی 1,86,000 ټیک شو 1,86,000 میل فی سیکنډ دی فی سیکنډ دی 1,86,000 میل یعنې 2 لکه میلې کا په یو سیکنډ کې لایټ روان شوی دی وایي چې په دې سپیډ ته روانې د ګیلکسي د یو ځای نه روان شي بل ځای ته په دغې سپیډ ځې په 1,86,000 نو د یو ګیلکسي نه بل ته چې رسې نو 1,00,000 کاله به لګي دې ته لایټ ایئر وایي نو والسماء بنیناها موږ برې نه اسمان تاسو له جوړ کړی دی نو بل ځای څه وایي وانا لموسعون موږ یې نور مرتو نو هبل پوخا یو ټلیسکوپ جوړ کړو هغه چې وکتل وی کائنات پھیل رہی ہے او زما قرآن پوخا ویلو والسماء بنیناها بأید وانا لموسعون نو اسمان موږ دغه کو په اسمان کې موږ تاسو چل کو برې نه تاسو له موږ اوبه راولو نو ورته وایي نو بابا چې انزل من السماء ماء اوبه کوم ځای راځي اسانه خبره ده کراچۍ کې دریاب دی د دریاب نه وریځې اوچتې شي وریځې دلته څوک راوړي هواګانې راوړي پټرول میټرول پې نه لګي په کالام کې واوره وکړي هغه واورې نه بیا دغه راشي چینې راشي دریاب راشي او د انډرګراوند اوبه زموږ جمع شي دې ته وایي نو انزلنا من السماء ماء نو فاحیا به الارض نو بیا پې موږ دا ځمکه تاسو کو وایي لږ غونته کې اخري خبره راته کوم وایي چې تاسو دې دغه ته وګورئ د خپل غنمو ته
نو څه چل شو الله تعالی دا غزین اوبه راوستې د کراچۍ نه نو په کالام کې هلته کې واوره وکړه نو د واورې نه علاوه باران وکړو الله دې باران وکړي اوس هم سوکړه ده موږ د الله نه باران غواړو دا باران چې وکړي دا باران چې ښکته راغی نو لحتحات هویکیت شو وی په دې کې ستا لحتحات هویکیت کې دي وایي چې د ستا کمې میوې چې دي یو ته ونه ده نو ونه دې څه ده دا په بره ولاړه ده دې د خپلې څانګې او د خپلې پاڼې دا د خپلې هوا ته حواله کړي چې ماله لږ اکسیجن راکړه ماله لږ اکسیجن راکړه ګویا کې دا ونې دا پاڼې چې دي دا په حقیقت کې اپیل دی چې ماله اکسیجن راکړه د برې نه ول هغه اکسیجن ورکړي نو د ښکتې نه موږ وایو د ځمکې نه ته نایټروجن هغه نایټروجن چې موږ پاس دغه وي هغه ورته میلاو شي اوبه ورته میلاو شي دا دواړه چې وشي نو تا لپاره کومپل راوځي نو چې کله د غنمو دا بوټي شي که نو الله به هوا راولي دا هوا د وجې نه هغه څه کوي لحلحات هویکیت ته وایي ګینې چاپي کوي یې داسې کوي نو لږې ورځې پسې بیا پاخه کړي د هغې دپاره څه پکار و د نور شدت پکار و او د سپمۍ هغه څه ورته وایي هغه ټنډک پکار و دواړه یو ځای کړل او د هغې نه لږې ورځې پس تا ورودل او تا درې من ته دانه راوړه او اوس به یې ته خورې دې ته وایي نو الله تعالی په خپل کلام کې موږ ته څه ویلي هغه وایي چې وانزلنا من السماء ماء فاخرج لكم به من الثمرات رزقا لكم چې دوره کارونه موږ وکړل تاسو وکړئ فلا تجعلوا لله اندادا خدای له چېرته شریک مه ګورئ ګوره شریک موږ خطا کوو پوخا شریکانان خدای پاک د چې خلقو قتل نو هغوی به څه چل کوه هغوی به بوتان جوړول 360 بوتان په مکه کې اوس بوتان څوک نه جوړوي نو بیا وروستو پیران شروع شو نو خلق به د باباګانو نه چاپېره ګرځېدل چې دا زمونږ خدایان دي هغه چې ختم شو د هغې نه پس بیا وروستو بیا لیډران اوس شروع شو اوس لیډر دی چې کم لیډر تا د خدای برابر کو دا بس یاد ساتې چې څومره فالوورز دي زما پورې هغه د خپل لیډر کمزوري نه مني هر څومره چې ته ورته ووایې وایي چې لکه ستا پارټۍ سړي دا ناروا ویلې یکه یو مولوي صاحب لګیا دی او بله ورځ هغه دا خبره وکړه چې په سن کې پخوا یو عالم و او د هغه خپل نور و او د ورځې به دا نور چې پرېوت نو د هغه نور به راوخت دا اوس د کېدو خبره یو عالم دا خبره کړې ده چې زما د مدرسې بدکاره طالب علم د سکول او د کالج د نیکوکاره طالب علم نه ښه دی خو ته وایي چې به ته به سر ډقې وی بل طرف ته د الله رسول دی د هغه صحابه دي نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه تقریر کوي وی اسمعوا واطیعوا ما ته غوږ کېدی سلمان فارسي غوندې صحابي پسې راپاسي او ورته وایي موږ نه اورو او نه اطاعت کوو وی ولې سلمان وی ستا را کمیس اوږد دی کومه کپړه چې راغلې وه چې تقسیم شوې وه نو ستا پکې دوره نه رسي نو تا دا کمیس د څه نه اغوستی هغه خپل زوی ته عبدالله ابن عمر رضی الله عنه ته وایي ته ووایه بچیه هغه وایي ما خپله کپړه باباجي له ورکړې ځکه یې دا کمیس اوږد دی که ته مولوي صاحب ته ووایه چې تا دا رکوع سجده صحیح ونه کړل دی تا ته څه وایي بل جومات ته لاړ شه د هغې وجه دا چې عمر صاحب خو اعتراض مني مولوي صاحب اعتراض نه مني که هغه عمر صاحب غوندې شخصیت ته سلمان فارسي وایي زه سره غوږ نه ږدم دې وجې نه وایي چې په کومو پاټو په کومو ډلو کې چې احتساب نه هغه د خدای دعوه کوي بیا او چې کوم خلق احتساب کوي د خپل مشر چې دا خبره دې غلطه وکړه دا خبره دې غلطه وکړه که ته نه وایي چې استاد صاحب ټیک وي نو بیا خو بخپله بیا خو به وایي چې او جزبرګ دی او په د خېټې نه د څه شي اواز راځي د اذان اواز راځي بیا خو به وایي نه بیا به دا ولې دا تر ډډې دې وجې نه موږ دا وایو چې یاره زموږ سره د قرآن علم وي د قرآن نننۍ کومه خبره چې موږ زده کړه الله موږ ته وایي اعبدو ربکم عبادت په کوئ صرف زما کوئ ډوډۍ زه در کوم الذي خلقکم پیدا کړي ما یې والذین من قبلکم پخواني خلقم ما پیدا کړی جعل لکم الارض فراشا دا چې په دې ځمکه مزې کې دا د یو ډېر سیسټم ته موږ تعالی جوړه کړې ده والسماء بناء دا ګلیکسیز چې بره ستاسو دپاره لګیا دي دا هم دي وانزل من السماء ماء د کراچۍ نه چې د اوبه ما تا ته لاهور دغه ته راوړې کالام ته راوړې ستا پوه شو فانبتنا به فاخرجنا به په دې باندې موږ ستاسو له میوې راویستې نو فلا تجعلوا لله اندادا لیډران د خدای مه برابر کوئ وایي پخوا به دې ته وایي ارباب وی ډاکټر صاحب تا ته وایي چې دوایي وکوي دوایي وکړه وایي چې فیس راکړه نو فیس وله ورکړه خو یقین پرې مه کوه چې دی به ما جوړوي د اسبابو نه به ارباب نه جوړی ارباب او په اسبابو کې فرق دی رب ستا الله دی چې څه کوي هغه کوي او هغه ستا دپاره هغه خلق خوښ دی چې په علم باندې ډډ نه وي بلکې کوټلي او د علم ذریعه څه شی دی قرآن او حدیث دی اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم
ولسائر المسلمین. بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ د ټولو ملګرو شکریا ادا کوو. الله پاک مو دعا